نو حقیقت دا ده چې دا یو خوش قسمتی ده د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان بابا د نظریې چې هغه په دې درو کلو کې داسې مشران او بیا د هغې مشرانو داسې اولاد چې زما استاسو په شکل کې نن په درېم او په څلورم پشت کې په دې عقیده په دې جوش او په دې جذبه چې د هر څه نه تېر د خپل ژوند نه تېر د خپلو مشرانو تشه بیانیه چې نن سبا چلو نو تاسو په دې پوهېږئ چې موږ انشاءالله هغه بیانیه روانو موږ د هېڅ خطر نه یېرېږو موږ د سر سودا کولو ته تیار یو خو موږ د پښتنو دپاره د باچا خان د بیانیې نه رسو کېدو ته نه یو تیار ګرانو پښتنو ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو زمونږ بدقسمتي دا ده چې د باچا خان سیاست د باچا خان نظریه ډېره واضحه ده هغې کې کنفیوژن نشته خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ مخالف د باچا خان بابا نه راوالی تر دې وخت پورې زما قام په داسې خبرو ورواچوي چې هغه قام الټا په موږ باندې ګوتې اوچتول شروع کړي زما د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو نظریه څه ده خلک وایي دی د مشرانو لار پرېښې ده موږ الحمدلله من حیث القوم مسلمانان یو او کلمه وایو رسول منو الله منو خود کمزور خلک یو د خپل رسول د ژوند 15 منټ هم موږ نشو تېرولی خو الحمدلله د هغه پیغمبر په ژوند په لار روان موږ خپل ژوند تېرو دغسې زموږ پښتو زموږ د خاورې د سیاست تقاضا دا وایي چې موږ د الف نه یې پورې د باچا خان بابا په لار روان یو او د هغه سپلی ته هم نه رسو د هغه سپلی تلي ته هم نه رسو چې موږ د هغه سره ځان په مقابله کې ودرو چې خدای مکه موږ ځکه چې د هغه زما چې څومره عمر دی مثال دونه خو هغه قید تېر کړی دی زه به هغه سره ځان څنګه سم کړم خو پښتنو دا تاریخ دی او دا ډېر واضحه تاریخ دی په سن 85-86 کې باچا خان بابا آخري دوره کوله لاړ بلوچستان ته په پښتنو راتاو شو ډي ای خان او په بلو په دې اړخ راتېرېده یو ځای کې جلسه وه پښتنو ته تقریر کو وي د 20 کالو عمر چې دا مزل مې شروع کو اوس په ویلچیر دا د تاسو له را روان یم کلي کلي ته ګرځم په دې سوچ او په دې فکر چې زه خپل پښتون قوم ژوند به څنګه ښه کړم او وي پښتون په دونه وخت کې په دې هم پوه نه شو چې دا باچا خان مسلمان دی کو دا باچا خان کافر دی کو انګریز وی راته یو ځل کافر ووی دا انګریز غلام راته 10 ځله ووی وی خپل پښتون راته 100 ځله کافر ووی ګرانو وروڼو زمون نظریې کې وضاحت ته او وضاحت څه دی چې زما نظریه د امن نظریه ده زه امن غواړم زه امن په خپل کور کې غواړم زه امن په خپل کلی کې غواړم زه امن په خپل خاوره غواړم زه امن مثال په کشمیر کې غواړم زه امن په افغانستان کې غواړم زه امن په فلسطین کې غواړم زه د مسلمان لپاره غواړم زه د غیر دین لپاره غواړم زما نظریه دونه واضحه ده چې دغه د امن نه بغیر دویمه لار نشته زه امن د هر چا لپاره غواړم موږ به ژوند وکړی شو کو زما او ستا په خاوره امني زما او ستا بچي په تعلیم وویلی شي کو زما او ستا په خاوره امني موږ به روزګار وکړی شو خو چې نه په کومه خاوره امن ني بدامني د خاورې د پرمختګ ضامن نشي جوړېدی بدامني به ټول عمر هر قام او هر خاوره په شا بود مسله دا ده چې په داسې ملک کې ژوند کوو چې دلته د ټوپک روزګار روان دی دلته د بارودو روزګار روان دی دلته د خودکشو حملو باندې ډالر پیدا کیږي او بیا په هغه خاوره د امن आवाज اوچتول دا پخپله لیونتوب دی خو موږ لیونی کو څوک په دار یروي موږ ته د یار د زلفو تار ښکاري د باچا خان نظریه د طاقت نشاندهی ده او هغه نشاندهی په
دې شکل چې باچا خان په 37 کې چې دا موږ وایو چې موږ 37 نېشنلیان یو په 37 کې د تاریخ لومړنۍ جلسه وکړه او هغه جلسه کې اعلان وکړ چې پښتنو سیول نافرمانی ده موږ یو طاقت نه منو موږ یو اختیار نه منو بلکې عوام له د ووټ اختیار ورکې هر نفر له د ووټ اختیار ورکې د ووټ د اختیار د لاندې د عوامو اختیار منو بل یو طاقت نه منو تر دې دمه پورې د باچا خان بابا نه راواله ولی خان د ولی خان بابا نه راواله اسفندیار خان او زم کنن کور پکور کلی پکلی ګرځم زما نظریه زما سوچ زما فکر د دې وخت د سیاست عمده دی چې د طاقت محور به عوامي طاقتور عوام دی کم چې په پاکستان کې الټه خبره روانه ده طاقتور دلته اسټابلیشمنٹ ته او هغه خلک ورته قابل قبول دي چې څوک دا خبره مني چې او د طاقت محور اسټابلیشمنٹ ته موږ پرونم پدې ولاړو موږ ننم پدې ولاړو او موږ به ان شاء الله ترسو چې دا سره ټوپه او دا سره جنډي موږ هم پدې خبره ولاړ आवाज وچتو چې د طاقت محور عوام دي عوام پکار دي طاقت اندازه لګي زمون د باچا خان راواله تر دې وخت پورې جنگ د اسلام او د کوپر نه دي موږ مسلمانان یو پختون قوم من حیث القوم مسلمان دے من کے دویم مذہب نشتا نو چه من کے دویم مذہب نشتا بیا دا اسلام و دا کفر جنگ خو من کے نشتا من کے دا پاکستان دا وفادارے و دا بے وفائے جنگ نشتا بلکہ دا باچا خان بابا لراوالے تردے وقت پورے چه باچا خان انگریز تو ہوئے چه دا خور دا پختون دا پدې خاورې په اختیار د پښتوني پدې خاورې د وسایلو اختیار بند بم پښتوني ولی خان هر جابر تا هر ډیکټیټر تا چې 73 آئین چې ستاسو نیم پاکستان مات شو او باقي پاتې نیم پاکستان جوړېدو نو ولی خان ورته دا کر خراخ کلا چې زما اختیار ټول وې چې پاکستان اول نه ماته او نورم ماتېږي ولی خان قرباني ورکړه کنکرنٹ لسٹ یو منو پدې شرط چې وی لس کاله پس به کنکرنٹ لسٹ ختميږي لس کاله چې تیرې دل بټو صاحب زوړند شو د ضیا صاحب مارشل الله او بیا هغه کنکرنٹ لسٹ چې کله تیر ځل د پاکستان پیپل پارټي سره د عوامي نېشنل پارټي حکومت راغی نو ان شاء الله تاریخ به یادای منګ او تاسو به ان شاء الله دانه رو چې د قام هغه غمونه آئینی طور اسفندیار خان او داغي مرګرو دا تلسم آئینی ترمیم په شکل کې د قام له راول هغه کنکرنٹ لیست هم ختم شو او کوم صوبې خود مختاری چې بوا منګ یادولا هغه آئینی طور رااله او تاسو وکتل چې همدغه وجه وا چې په دې صوبې د ترقۍ او پایه چالو شو په دې صوبې یونیورسيټیان آباد شو کالجونه آباد شو سکولونه آباد شو سړکونه آباد شو خو بل خوا چې کم سوچو کم چې د پښتون د بچي اختیار نه مني هغه سوکړل دوه ځله هغه د پښتنو زمونږ او تاسو لارې ونیولې او داسې مشران یې موږ ته کېنول چې هغه د پښتنو د اختیار غم نه کو نو تیر لس کاله آئینی طور اختیار زماو آئین کی ننو مطلع سم آئینی ترمیم دے اختیار زما دے خطیر لس کالا کے پختنو تا دا اختیار پا مت کے اسم ملو نشو نہ دا بجلے پیسے ملو شوے نہ سنور شو بلکہ NFC اخیرہ کے چمنگ غوبلو کو نو پا دے کالے NFC اکڑو اغیم پا شرمونو شرمولو دے تا سوچو کے چه زما استاد اختیار اغشتو دا پارا 15 کاله پس مردم شماری وشوه 15 کاله مخکې چې پښتانه څومره وو 15 کاله پس هماغه عمر دي اوس پښتنو کې د عقل چا چولې دی پښتانه خو فیملی پلانینګ کوي نه پښتانه خو جنن واده وکړي 10 کاله پس چې ګورن نو چرګې بچي ورپسې براواني اوس زما په قام کې دا شعور راغی چې 15 کاله کې من آبادي نه زیاته کړې دا به من وایو چې ځکه خبره ده
خدا دکنه دا زیاده چې بیا په حساب کتاب کې ستا حق زیاتی په حساب کتاب کې ستا حصہ زیاتیږي ګران ورونو زما چا سره جنگ نشتا زما د پلار نیکه چا سره جنگ نو من خو الحمدلله کرسي من نه غواړو ماستریانې من نه غواړو بلکې دا هغې مشرانو اولاد یو چې څنګه هغې دغې کرسو له لتې ورکړي دي نو دونه رڼه کې خدای پیدا کړی دی چې خلک ورپسې هر څه کوي خو موږ به انشاءالله دغې کرسو له ټول عمر لتې ورکوو زمونږ چا سره هېڅ جنګ نشته زما جنگ زما د قام جنگ زما هېڅ لالچ نشته زما به څه لالچي د خلکو د سیاسي خلکو دغه لالچي را به شي وبدرېږي درته ووټ راکړې صاحب چې زه پې وزیر اعلی شم اوټ راکړه صاحب چې زه پې وزیر شم نو زه خو درته چغې وایم چې انشاءالله دغه شیزونه والا خو موږ یو نه زمونږ هېڅ لالچ نشته واحد لالچ چې وړګرځو د دې خپل قام د بچو ګرځو چې څنګه بابک صاحب ووې چې زما خاوره مالامال زما وطن د سرو سپینو نه ډک زه مزدورو پسې بغیر ګرځم زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډه په سر او در په در ګرځم زما اړه په دې چوي چې زما خاوره مالامال په یو ملک کې ګیسي ملک ترقي کوي په یو ملک کې تیلي ملک ترقي کوي یو ملک بجلی جوړوي ملک ترقي کوي زما خاوره کې هر څه شته خو زما بچې د ناري زما بچې د کمزوري زما بچې د خپې بلخپي زما بچې د بربلغړي زما لاره کوڅه د میراتی زما د تعلیم هېڅ حل ني زما د صحت هېڅ حل ني څنګه چې بابک صاحب ووې زما قام د خو چې د دنیا په هر ملک کې ګورې نو دا به مزدورۍ کوي خپل وطن یې د سرو ډک دی خو دا عجز د خامار په وجه چې په خزانه راته خامار ناست دی نو زما قام لګیا دی در په در خاورې په سر د خپلو بچو دپاره دوه وخت نړۍ پیدا کوي لګیا زمونږ رچ وي زمونږ د دې بچو دپاره رچ وي او پښتنو دا اختیار کوم خپل کو دا د خپل خاورې اختیار کو تاسو خپل کو دا یاد ساته دا د لزه په دې ځای لیکلې تاسو لم در کوم او زه خدا دا د پاکستان تم ویم چې زما صوبې له خپل اختیار ورکا انشاءالله دونه مال دی چې ته هم بیا قرضه د IMF نه غواړې زما پښتونخوا به تا هم قرضه درکوي تا به هم ساتي انشاءالله ګران ورونو خو که ستاسو وکالت کوو بیا هندوان یو که ستاسو خبره کوو بیا سره کاپران یو که ستا د بچي اواز اوچتو بیا د روس ایجنټان یو که ستا د خاورې خبره کوو بیا د امریکې ایجنټان یو خو انشاءالله ثابت هم کړه دنیا ته خلکو ته وګوره لس کاله مشري تېره کړه لس کاله اوس خو یې د سوړو نه روکاږې که نه روکاږې بغلو والو د سوړو نه که نه لس کاله مشري تېره کړه او په سرمن کې بیا دونه راو نو چې لس کاله پس د بار په میدان روزي نن ټول په سوړو راوتي دي موږ الحمدلله هغه سیاست د هغې جمهوریت وارثان یو چې سل کاله مخکې راوتي یو سل کاله پس هم یو او انشاءالله د دې نه به هم سل کاله پس یو موږ چا جوړ کړي نه یو موږ له جنرل فیض وټونه نه دي راکړی زمونږ په قسمت کې باجوا ماجوانو موږ دا کور دا د قام جوړ کړی کور دی د دې کور خښ دی باچا خانو خدای خدمتګارو لګولې دي دا د دې خلکو په خدمت نه دي لګېدلې دا د قام په ازادۍ لګېدلې دي او که د چا یو سترګه جاړي بله خاندي دا کور به ابادي پښتون وي انشاءالله باچا خان به جم دي باچا خاني به جم دي موجوده حالاتو سره یو دوه خبرې کول غواړم دا د څوک نه یری چې موږ په قام افغان یو او چې کوم پښتون د دې نه منکر دی چې دی په قام افغان دی دی د ځان له پلار ولټوي د پلار به پښتون ني دا زه واضحه خبره کوم چې کوم پښتون دا نه ماني چې زه افغان یم د پلار به پښتون ني د پلار به چېرته د بل قام نه ځکه چې پښتون په ټوله دنیا کې که پښتون په افغانستان کې دی که پښتون په پاکستان کې دی که پښتون په امریکا کې دی که پښتون په افریقا کې دی که پښتون په استرالیا کې دی د قام افغان دی زما کاغذات مال زما په هر ډاکومنټ باندې زما قام افغان دی لہذا دا تمام کوي
چې زما افغان رور سره بس کیږي او موږ به په آرام ناست یو. دا تمه مانه مه کوئ چې زما وجود به والی کیږي او موږ به په آرام ناست یو. نه، زه بالکل د پاکستان سیاست کوم، پاکستان کې ژوند تیروم، د پاکستان د قانون او د آئین د لاندې هره خبره کوم او هغه آئین او قانون ما مجبوره کوي چې زه د خپل زړه آواز د خپل افغان رور دپاره وکړم. هر عمل چې کوئ، هر عمل چې کوئ، خو د انساني احساساتو دننه به کوئ. دا په کوم شکل چې ښکاري دا بدمزغي ده. ته په خپله سوچ وکړه، د پاکستان په زرګاو لکاو خلک په بار دنیا کې ژوند کوي، کو دغه درپسې دغسې راولېږي، تاسو ته به ښه ښکاري کو نه تاسو ته به بد ښکاري. ته په خپله په دې سوچ وکړه چې دا افغان خو څنګه چې موږ خراب یو نو افغانستان خو زموږ نه زیات خراب کړی دی. هغه امریکا کې ژوند تېروي، هغه په روس کې ژوند تېروي، ولایت کې، دوبۍ کې، هر ملک کې. نو موږ دې ته ولې سوچ نه کوو چې دا افغان امریکې ته تللی دی نو امریکا کې ولې بد امني نه راځي؟ افغان ولایت ته تللی دی نو ولایت کې ولې بد امني نه راځي؟ افغان د یورپ په نورو ملکونو کې ژوند کوي، پاسپورټونه ورته ملو دي، هلته ولې بد امني نه راځي؟ غرور کو دلته بد امني راځي نو یو بل ته مه ګوره، دا کې چل دی. بد امني ختمې 11 لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلي دي کې بنو افغانانو باندې هم خبره وکړو، خو که بد امني ختمې نو دا دهشتګرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناست دي، دا چې چا روستي دي ایمان تیر کا. بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرسټر سیف د دې خلاف کاروایی وکړه. ما ته هم پته ولګي چې یو ته دا شی ختمه دیزل خو ما ته پته ده، ټول قام ته پته ده چې طالبانو سره جرګې چا کړي دي. ټول قام ته پته ده چې د ریکنسیلیشن په نوم د طالبانو جرګې وشوې. زمونږ دغه صاحب چې اوس په جیل کې ناست زه ورته نشم ویلی، سړی پې بدې ښکاري، خو لکه مړه جیل زمونږ مشرانو تېر کړی دی. لږ په غیرت خو یې تېر کړه، خو غیرت په هغې سره کم دی چې دوی به په غیرت تېر کړي. دا نن چې جیل کې ناست دی مغروره به وی 40 زره دهشتګرد مې راوستل او په پښتونخوا کې او په پاکستان کې مې سیټل کړل، او هغه 40 زره کې 10 زره فایټران دي. نو دا 10 زره فایټران سي، دا 10 زره خودکش دي. دا چا راوستي دي؟ خلکو باقاعده سټیټمنټونه ورکړي دي. عمران په تقریرو کې ویلي دي چې دا ما راوستي دي. عارف الوی دستخط کړی دی په هغې کاغذ چې 102 دهشتګرد د قید نه رها شوي دي او نن ژوند کوي. چې ما په خپله 40 زره یو یادوم، 102 نور یادوم چې دا ما پریښي دي، نو زه د بل نه څه تمه کوم چې بل په معاملې کوي. بار ولګېدو، کانټتار ولګېدو، د کانټتار نه پس هم زه وایم صاحب حمله د افغانستان نه وشوه، نو دا حمله خو زه نشم منې کولی، خو چې دا څوک تنخواګانې علي په باډرو ډیوټیانې دي، خدای و دې جوړو ته وګورئ، لاړ شئ ځان مه شرموئ، په باډرو کښېنئ. تاسو دونه کمزوري شوې چې د افغانستان نه اوس په تاسو حملې کېږي. دلته خو چې خبرې شي وایي د دنیا 5م نمبر فوج یو. دلته خو چې خبرې شي یا زما او تا ته شي خدای شته چې روغ هم تېر کړي. نور بیان چې راشي وایي د افغانستان نه حمله وشوه. لکه تا خو ته خپله کمزوري ښې، د افغانستان حمله خو زه نشم منې کولی. د افغانستان خو باډر باندې الحمدلله 1800 ارب دي کو سونه ارب خو تاله د پاکستان د ټیکس نه پیسې والے د دې لپاره چې زمونږ او د دې حفاظت وکړي. نو ګران ورو زه ډېر تفصیل کې نه ځم، خو د مسلې حل کول وړخ ته لارې راوکاږې. موږ هم در سره ودرېږو، موږ هم غواړو چې مسلې دې حل شي. یو انسان دا نه غواړي چې دې د کډه والي او دې د کډوالي دې د یو ځای بل ځای ګرځي. بیا راپاسه د 11 لکو افغانانو سره ودرېږه،
کم سے کم د دې په ملک کې چې د ټوپک په زور حکمرانان راغلي دي او حکمرانی کوي هغه حکمرانی ورله آزاده کا دغه خپل پروګرام ختم کا ټول افغانان بزي د امن ملک خپل ژوند به تغري دې ملک کې سدي دې ملک له خپل خلک تختی لګیا دي نو باری بورله سره راشي خو دا کومه لوبه چې د ګرمه کړې ده دا لوبه اول را ختمه کا نو بالکل بیا در سره موږ ولاړ یو ګرانو ورونو ګرانو مشرانو پرون یو بل عمل شوی دی او زما په خیال چې زه په نن خبرونه کوم نو زما په خیال ذاتي کوم پرون په اسرائیل حمله شوې ده او د فلسطین یو باوسله با هتیار ګروپ ته هغې په حمله کړې ده دا موږ چې وایو باچا خان بابا چې وایي پرامن زما د دې ځای دا خبره یاده ساتئ چې دا پرونه حمله دا به د فلسطین ته او د مسلمانانو ته دونه درنه خروزي لکه تاسو نه به دا 9/11 ایر کی 9/11 حمله وشوه 15 جهازونه وډزېدل دلته خلکو خوشحالۍ وکړې خو بیا د هغې په جواب کې نن پورې دا د افغانستان ځای له نه راځي دا یاد ساتئ چې دا پرون کوم عمل شوی دی خو خراب ته پکې لا نه ځو خو د دې ریپرکشنز د دې رد عمل ډېر زیات خرابي او هغه به ان قریب تاسو وینئ چې دوی به مسلمانان به نورم زورولي کېږي زه دې وخت کې بیا هم د ټول عرب ملکونو نه دا تمه کوم چې فلسطین سره دې ودرېږي زه د انساني حقوقو ټولو ادارو نه دا مطالبه کوم چې فلسطین سره دې ودرېږي او دا کم باوسله جهاد چې دلته کوي نو هغې ته دا سوال کوم د یو مسلمان په حیث چې دا خو مسلمانان دي په دې مسلمانانو تماکو باندې تاسو جنتونو ته نه ځئ په دې جوماتونو کې په تماکو باندې تاسو نه بخښلې کېږئ نن فلسطین ته ستاسو ضرورت دی پکار دی چې دا باوسله چې دا څوک هم ځان جنت ته زر لېږل غواړي دا پکار دی چې فلسطین ته مخ وکړي فلسطین ته د دې ضرورت دی د اسرائیل خلاف پکار دی چې دوی وجنګېږي او ځان له د جنت ټکټې زر تر زره را پیدا کړي زه ګرانو وروڼو په دې ماتو ګوډو الفاظ چې پړه مې ډېر څه دي سیاسي خبرې تاسو ته پته ده چې سیاستدان سټیج ته ودرېږي نو موږ سره خبرې چرې هم نه ختمېږي خو د وخت تقاضا به دا وایي چې د نننۍ ښکلې محفل د دې ښکلې ماحول چې د غرمې نه دې وخت پورې بلکې تاسو باندې خدا د یو میاشت نه را روان دی او خوارې زه ستاسو وینم زه په دې موقع کشر دی پکار دی چې خلک مشرانو له ډاډ ورکړي خو زه په دې موقع ګلزار له ډاډ ورکول غواړم چې ګلزار کومه منډه تړلې واله او کومه خواري وکړه د دې جلسې دپاره زه مشکور یم د خپلو ټولو مشرانو مشکور یم د مردانو د صوابۍ د صدرانو صاحبانو چې دلته راغلي دي او حقیقت کې دا به زموږ هم او د دین حوصلې بلندوي مشکور یم د هر سپینګیري مشکور یم د هر ځوان مشکور یم د هر ماشوم مشکور یم د پی ایس ایف د ځوانانو مشکور یم د ملګري وکیلانو ملګري استادانو مشکور یم د سالارانو صاحبانو مشکور یم د کې کې او د ځوانانو مشکور یم د میډیا د مرګرو او بیا لږ ماته متوجه شي اخیری ځل د نن دپاره لاس وپړقوئ د خپل پولیس دپاره او د دې پولیس دپاره داسې لاس وپړقوئ چې دا ارد ګرد چې څونه ولاړ دي چې دوی واوري او دوی ستاسو د لاس پړقا خپل فخر وګڼي چې دا زموږ وروڼه زموږ د ولس یو ملاتړ چې دا پولیس موږ ټول عمر د هر څه نه بچ ساتي او د دې په خوارو زموږ دا جرګې پوره هم نه کېږي وی پښتونه د پښتون نشان چې وي جم دی پښتونه د پښتون نشان چې وي جم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به وي جم دی